أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. مخکې آیت مبارکه کې د ښکار متعلق چې کوم احکاماتو هغه باندې عمل کولو ته ترغیب بیان شولو، نو دې آیتونو کې د قرآن پاک په ټولو احکاماتو باندې عمل کولو ته ترغیب ورکړي. نو فرمای ما علی الرسول الا البلاغ، نشته د زموږ په پیغمبر باندې مگر صرف رسول دی. عام طور چې کله څوک چاته د خبرې ترغیب ورکي، نو ذهن کې دا خیال راځي چې دی ماته لږ نور منت وکي او کمال سا اجرت وغیره راکي، نو دا به نورو مخی. نو ترغیب ورکي چې زموږ په پیغمبر باندې خو صرف رسول دی، چې یو حکم ستا غوږونو ته راورسید، بس د پیغمبر هغه ډیپټي چې دا هغه پوره شوله، بیا عمل کول او نه کول دا د بنده خپل اختیار دی، او د هغې جزا او سزا ورکول دا د الله تعالی کار دی. فرمای ما علی الرسول، نشته دی په پیغمبر زمونږ باندې الا البلاغ مگر رسول دی. والله یعلم ما تبدون وما تکتمون، او الله تعالی پوهیږي په هغه باندې چې تاسو یې پټوئ او هغه څه چې تاسو یې ښکاره کوئ. په یو حکم کې علتونه لټول، بانې لټول او د هغې د حلالولو کوشش کول، د دې لپاره هیلې بانې جوړول، دا هر خبره چې ده دا د الله تعالی په علم کې ده. نو تاسو چې کومې خبرې پټوئ دا هم الله ته معلومې دي، او کومې خبرې چې تاسو ښکاره کوئ، کمې خبرې چې تاسو ښکاره کوئ او کمې چې تاسو پټوئ. ښکاره کوئ یعنې کم اخلاص تاسو په عمل کې کوئ. قل ته ورته ووایه لا یستوی الخبیث والطیب، نه دي برابر پلید او پاک. دا هم ټولو احکاماتو طرف ته ترغیب ورکوي. عام طور باندې حلال ګټه، حلال مال دا لګي، او حرام ګټه، حرام مال دا سیوای. نو دغه شانتي د حرم د حدودو نه بهر ښکار عام طور نه وي، او کیم نو هغه ډیر زیات ترن دی، په پکړ کې نه راځي. د حرم په حدودو کې ښکار ډیر زیات سیوای، ځکه عام طور خلک هغه ښکار کوي نه، او ترند هم نه وي، نږدې نږدې ګرځي. لیکن د حرم په حدودو کې چې تاسو کوم ښکار کوئ دا د الله تعالی د منع کولو د وجې نه حرام دی، اگر چې ډیر دی. او کم ښکار چې د حرم د حدودو نه بهر دی، نو هغه
اگر چې ډیر لږ وي لیکن هغه پاک دی او حلال دی. نو هر حرام شي هغه عام طور سیوای منافقت کافران دا سیوای نیکان مخلصین کمی. فرمای چې ندی برابر پلیت او پاک. پاک او پلیت دا برابر ندی. ولو اعجبک کثرت الخبیث اگر چې خلګی تا ته زیاتواله د پلیت یعنی د هر شي د مال دولت د خوراکونو د دې کثرت په انسان باندې خلګي که یو شي کې حلاله ګټه لګه ده او کده په درو قسمونه اخري نو بیا ګټه سیوا کوي. دغه حلال چې ده دا لږ شي دا خده او دغه حرام چې کم زیات ده دا خنه ده. اگر چې عام طور د انسان فطرت دا غواړي چې ما دا زیات حاصل کړلې مړو بغیر د دینه روزګار نه چلیږي ادینه بغیر ته ګټه نشي کولای. نو عام طور باندې د انسان مزاج بیان کړی دی چې انسان چې دی دا زیاتواله کثرت ډېری پیسې او ډېر خوراکونه دا خوښي. کومه د خپل حالاتو ته فکر وکړو نو عام طور مونږه کثرت خوښو. هر کس دا غواړي چې دا زه چې څه خرڅومه د دې قیمت وخته دا ګران شوی نو دا د وجنا زموږ دغه مزاج مطابق الله تعالی هغه شزونه ګرانای نو د پیسې هغه ویلیو چې دا ختمیږي. نو پوخا به چې په 100 روپۍ باندې سونه سودا کېدله او سبب حاصلېدل اوس هغه په 1000 روپۍ باندې کېږي. نو مونږ هغه کثرت خوښو نو هغه پیسې سیوا شوله لیکن هغه کار چې دی هغه اقا شانتی دا 100 روپو دی. نو فرمایي چې اگر چې خوښوي تاسو زیاتواله د پلیت فتقوا الله نو ویریږي د الله تعالی نه. بعض وخت کې مونږه زیات مال حرام چې دی هغه حاصل کو مونږ دا خیال چې دا مونږ ګټه وکړله لیکن عام طور دا سوشي چې دغه حرام مال پسې بیماری راشي نور مسائل راشي تانه تحصیل راشي نو هغه حرام مال اکثر ځان سره هغه حلال مال چې دی هغه ختم کی. فرمایي چې تاسو د الله تعالی نه ویریږئ یا اولی الالباب اے خاوندانو د عقل. کم خلک چې خپل زندګی ته غور فکر کوي او هغه دسی هوایی زندگی نه تیری نو هغه بیا دا اینی او ته پته لګي چې دا روپۍ په حرام رااله او 100 روپۍ تاوان مال دارا کو هغه اینی بیا. نو ځکه فرمایي چې په دې کې د عقل تاسو اے د عقل خاوندانو د الله تعالی نه ویریږئ لعلکم تفلحون شاید چې تاسو کامیاب شئ تاسو ته فلاح حاصل شي. فلاح په آخرت کې د جهنم نه بچ کېدل دي او فلاح په دنیا کې سکون حاصلېدل دي. که یو سړي سره لږ مال له حلال دی به پر سکون او که د یو سړي سره حرام مال ډیر زیات سیوای
دی به بیچینی بی سکون وي قرار او آرام به داغه نه وي. نو دا سره د ډیر مال نه دی ناکامه دی، او هغه کس چې داغه سره حلال مال ډیر کم دی لیکن هغه ته سکون حاصل دی نو دی کامیاب دی. ما علی الرسول نشته دی په پیغمبر زمونږ باندې الا البلاغ مگر رسول دی. والله او الله تعالی چې دی یعلم پوهیږي ما پای باندې تبدونا چې تاسو ښکارا کوئ وما او هغه تکتمون چې تاسو پټوئ. قلت ورته ووایا لا یستوی الخبیث نه دی برابر پلید والطیب او پاک ولو اعجبک اگر چې خوښ شي ستا کثرت الخبیث زیاتوالی د پلید فاتقوا الله نو ویریږئ د الله نه یا اولی الالباب ای خاوندانو د عقل لعلکم تفلحون شاید چې تاسو کامیاب شئ. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي، د مرګ نه مخکې د پوره عمل کول توفیق راکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.